أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين وهو خیر ناصر ومعین. نن په پرچینار کې نن کومې دوې ناخوشګوار واقعې وشولې. مو در دوو مزاحمت کوو څه کله مو اول وینه خبر شولو څه یو د ګیدو والا ډیراور مو علاقې کې نه د پرچینار حدودو کې هغه فایرینګ سره جان بحق شوی دی. نو فورا هسپتال ته راغللو. هسپتال کې هغوی سره کوم کسان و چې هغه کې یو اس ایچ او سلیم هم راغلی و او د هغوی خپل یو ترزبای محمد یوسف څه په پرچینار لیوي کې د هغه ورسره و. نو ډیر کادر ذات سره ټول راغلل، خدمات یې وکړل، خو هغه چونکې جان بحق شولو، وفات شولو، هغه باندې مو ډیر افسوس کوو. او سات کې مو حکومت نه هم د پر زور مطالبه وکړه چې فورا د دې قاتلان گرفتار شي او هغه دپاره کپان او تابوت او امبولانس ټول فورا مهیا شولو. ایسی امیر نواز او د هغه رشته دارو په حواله شولو. مو اندغو دوردوب کې و چې مو ډي پی او صاحب ته، حکومت ذمہ دارو ادارو ته اندا مطالبه وه چې دا کسان د فورا گرفتار شي. اندی وخت کې مو ته یوه بله ناخوشګوار واقعې اطلاع راغلله چې د تریما کې کوم های سکول دی، هغه کې کوم استادان دي هغه ګیرې کې راغلي دي. خو ډیر زر مو ته بیا اطلاع راغله چې هغه ټول قاتل شول. خو زه به دغه ځای کې دا افسوس سره وایم چې هغه سرکاري ملزمین و، استادان و، بچیو ته درس ورکولو، استاد داسې دی لکه پلار کسې، هغه استادان و سرکاري ځای و، هغه ځای کې هغه ډیر بېدردۍ سره قاتل شول. او زه بیا مکې باندې بیا لاړلم، هلته کرنیل سمیلاو شولم او نور مشران سره و چې موږ کله ډیډ باډیز اوچتولو کوشش کولو او هغه کې بیا بار بار ویل چې نه لږ صبر وکړو، خو اخر مو هم ورته وویل چې نه پکار دی فورا اوچاتې شي. خو هغه بیا کوم ډیډ باډیز وي هغه سکول یوې کمرې کې اټوله وي او سکول یوې کمرې کې وي او زه به الفاظ مو څه نشته دي چې زه هغه چونکې مو الفاظ وي هغوی خلخانه واوري چې کوم شانس ما لیدلي دي او کوم هغه زه یعنې ما الفاظ نشته زه څنګه درندګي شوي دی، څنګه وحشت ناک منظر و چې هغوی مثال هغه استادانو چې هغه معماران قوم دي او هغه د قوم سرمایه دی، هغوی هغو بچیو ته زیور تعلیم سره راسته کول، هغو بچیو خدمات یې کولو، د هغه قوم بچیو خدمات یې کولو چې هغه څومره بېدردۍ سره مړه شوي وو. زه داسې یایم دیمو کې باندې چې مو یایو چې د هر دوو کومې دوې واقعات شوي دي، اول هم دویم هم پکار دی دوی قاتلان اول والا نامعلوم دي، حکومت پکار دی چې نامعلوم پکار دی ایجنسیان اندی پاره دي چې هغه کوشش وکړي چې دا کسان معلوم کړي، فورا یې گرفتار کړي. او دویمه کومه واقعه د استادانو وشول هغه خو اوپن وشوله، هغه خو معلوم دي او د حده پورې چې کله یې مو کسانو جنازې وچتولې هم ټول مسلح ولاړ و او غورځي کول. او ډیر د افسوس ما کوم دی زه هغه بالکل دی باندې نشم بینولی، خو حکومت نه ما دا مطلبه دی او د ټول قوم دی او د شیعه او سني دا مطلبه دی چې د هر دوو واقعاتو څومره قاتلین دي، څومره مجرمین دي، داسې سزا ورته میلاوه شي چې بالکل پاته ولګېږي چې کوم حالات خرپوي. او خاص کر د کومه د تری سکول کې وشوله د معماران قوم د استادانو څخه کومه وشوله، دې خو بالکل د انسانیت تاریخ کې سره مثال نشته دی.